دا د الله د کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې کوم وخت انسان له الله مقرر کړی وي نو په هغه ټیم به ته ساه خیږي نه په هغې کې د یو سیکنډ ګنجایش شته او نه پکې مهلت شته دا زمونږ ایمان دی رونو چا نه د مور په ګېډه کې سو باسي جمدې ماشومې عمر روزي چا نه چې پیدا شي ماشوم هلکه وي پیدا شو یو ګنټه سیوه بیا ساه ورکړه مړ شو چا نه په ځوانۍ کې سو باسي چا نه په بوډاوالي کې سو باسي مونږ به څه کوو اوس دا لویه صدمه ده د ندیم حاجي صاحب دی واقعي مونږ چې بېګا خبر شو نو مونږ هم ډېر خفه شو او مسلمان به د مسلمان په غم خفه کېږي لازما او بیا داسې روربۍ ته چې صدمه ورسېږي لازما به سړی خفه کېږي خو مونږ به د خفګان کې وایو څه مونږ به وایو انا لله و انا الیه راجعون چې مونږ ټول د الله یو هیڅوک داسې نشته چې هغه وایي زه د الله نه یم مسلمان خو به وایي دا چې زه د الله یم زما راتلل دنیا ته زما په خوښه نه دي شوي د الله په خوښه شوي دي او دنیا کې ژوند د الله په خوښه او د دنیا نه تلل د الله په خوښه نه څوک په خپل اختیار دنیا ته راغلی دی او نه څوک په خپل اختیار د دنیا نه تلی شي انا لله و انا الیه راجعون ټول به مونږ الله ته د قیامت پر ورځ پیش کېږو الله ته به ځو نو ندیم حاجي صاحب که ځان بچ کولی شي نو بیا دې ووایي چې لور به بچ کړم زه که ځان بچ کولی شم زه به ووایم چې زه به زوی لور او مور او پلار بچ کړم ځان کې مې اختیار نشته پلار کې اختیار د کمې شو مور کې اختیار د کمې شو بچو کې اختیار د کمې شو دویمه دا واورئ وروڼو د رسول الله صلی الله علیه وسلم څلور زامن بعضې علما وایي دریو دا طیب او طاهر د یو کس نوم او څوک وایي نه څلورو ابراهیم قاسم طیب او طاهر څلور بچي په ماشوموالي کې لاړل او دا چې کوم اخیری بچی او ابراهیم علیه السلام دا لوی ماشوم صاحب داسې راکوټې نو او یو مدینه منوره کې یو ښځې له ورکړی و چې هغه وله پی ورکړي او د ده تربیت وکړي عربو کې به دا قانون و چې ماشوم به د رضاعت دپاره بل له ورکو چې د هغه تربیت وشي نو یو صحابي فرمایي قصه اوږده ده مختصرا وی حضور پاک مبارک راته وی دی چې ځو ابراهیم وګورو ماشوم بچی دی دې نه مخکې درې تللی دي وی چې لاړو رسول الله مبارک هغه ماشوم ابراهیم راواغېش بچی دی زوی دی د غېږ کې ونیو نو یې ښکلاو به او بویاو به دا پوزه مبارکه به پې کېښوده او بوی به یې که او ښکلاو به ډېر ورته خوشحاله او مسکې مسکې کېده و یو ځل دقسې ناست و حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي اطلاع راله چې د الله رسوله ته راشه هغه ابراهیم بیمار دی وی حضور پاک شو زه شم عبدالرحمن ابن عوف څو صحابه نور شو وی چې لاړو نو ابراهیم یې روچت که او غېږ کې ورته کېښود او د هغه ځان کدنو ته خپله سوچ کوه چې د حضور پاک غوندې رحمدل انسان رحم پکې ډېر زیات او د درې بچي زامن مخکې تللی دي دا څلورم بچی دی بل نارینه اولاد نشته دغه اخري نارینه اولاد دی نو چې څنګه یې غېږ کې ونیوه نو فورا یې د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې نو صحابه ورته ویل انت یا رسول الله تا خو خلک منې کوې او انت تبکې او ته جاړې نو حضور پاک وفرمایل نه زه د هغې جړا نه منع کوم چې د ژبې جړا د خلک چغې وایي ګریوانونه شلی مخونه وایي هغې نه ویر چې ورته پښتو کې وایي هغې نه منع کوم او دا د سترګو غیر اختیاري جړا ده دا خو القلب یحزن زړه غمجن شي والعین تدمع او اوښکې د سترګو نه وبهږي او چې د چا په زړه کې رحم ني نو هغه بیا د خدای نه لرې دی نو دا خو رحم په زړه کې راشي نو سترګې وبهږي قسم دی حضور پاک دقه سترګې وبهېدلې او انا على فراقك یا ابراهیم لمحزونون ابراهیم موږ ستا په جودې ډېر زیات غمجن او خفه یو نو موږ به ځان ته حضور پاک را مخکې کړو د هغه نه زیات نیازبین د هغه نه زیات الله ته محبوب او زیات
دنیا کې پاتې کېدل خو نشته خو الله پکې دې کې څه حکمت چې آخرت دله ښه کوم زمره چې سوی العطایا علی قدر البلایا څومره چې په انسان ازمایش زیات راشي او څومره په انسان په دنیا کې تکلیف زیات راشي هغه مره رب العالمین اجر زیات ورکوي هغه مره ثواب زیات ورکوي دا لویه صدمه ده په دې به اجر او ثواب الله ورکوي ان شاء الله العزیز یو مختصره واقعه درته ویمه دا یو سړی به طواف کې ګرځېده یو ښځه هم ګرځېده اوس خو رش ډېر دی هغه زمانه کې رش کم و دا ښځه لګیا ده او په اطمینان لګیا ده او ډېر ښکلي طوافونه کوي د دې سړي په نظر شو چې یاره دا ښځه ډېر زیات عبادت کوي او ډېر په اطمینان لګیا ده لکه چې دی چې د په سترګو غم نه دی لیدلی ځکه هلته حرم مبارک کې اکثر دا غمزده خلک یې خدای ته جاړي او چغې وایي نو یو ځل یې دې تپوس وکړو ورته یې ویې ترورې ته خو داسې لګې لکه چې په دنیا کې دې غم نه دی لیدلی شکر دی صحت دې م ښه دی وجود دې م ښه دی او ډېر په اخلاص طواف کې او وی که مانه خبر شو نو حیران بشي غم خو ما لیدلی دی وی د قربانۍ ورځې وې او خاوند مې قرباني وکړه او غوښې یې راوړې ما کټوۍ کې غوښه واچوله ټوکړې ټوکړې مې کړه او باندې مې کړه یو ماشوم مې غیږ کې دی خلپوسو والا ماشوم پپیو ماشوم دو زامن مې دي یو زوی مې دی بل ته وایي چې د پلار مې څنګه قرباني وکړه ګډه یې لال کړه داسې مونږ ونه کړو ډېره ښه ده نه ورته سم لاس ده ماشومان دې نه پوهېږي ماشوم چاړه راواغېسته یو سم لاس بل چاړه راواغېسته خو چې چاړه یې څنګه راواغېسته اوس دوی خو ماشومان دې نه پوهېږي ناګانه چاړه یې کړس ورکړه تېره چاړه وه چې کړس یې ورکړه بس هغه ماشوم مری پرې شو چغې د سره چاړه په لاس کې د منډې تړلې منډې 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 وایي خاوند ته چا ووایي چې ورشه یو ماشوم دی زوی دی بله لال که او عمل منډې وایي دا ښځه وایي وایي زما په غېږ کې چې کوم ماشوم و همې راواغېسته او په ځمکه مې کېښوده منډې شوې په خلقوتو د ماشوم دی کور کې او دې بچي ته وایو چې ودرېږه څه درته نه وایو نه وایو غر ته روان دی چې غر ته څنګه روان دی خېږي ناګانه یې خپل پیدا ورغړېد او هغه چاړه په هغې کې منډلې کېږي او د غر نه راغړي هغه هلته مړ شو یو لال شو او بل هلته مړ شو وی څلورم زوی مو مونږ دا ماشوم غېږ کې راواغېست را روان شو په هغه شرمه حمله وکړه هغه یې وړه وایي چې کور ته رالو هغه چې کوم د خړپوسو بچی دی هغه تللی دی هغه کټوۍ اور ته په هغه اور بل شوی دی او کټوۍ پې وړېدلې ده هغه هلته لاړ غریب رویت شو رویت څلور زامن په یو ورځ د لوی اختر په ورځ رانه لاړل وایه زما نه زیات غم بل د چا دی لیکن زه مسلمان یم زه دا وایم چې انا لله و انا الیه راجعون بس زما بچي الله له لاړل زه هم الله له ځم هېڅوک د مرګ نه بچ کېدونکي نشته که د مرګ نه بچ کېدې د دواړو جهانه مبارک سردار به د مرګ نه بچ شوی انک میت و انهم میتون افئن مت فهم الخالدون نو غم خو بالکل دی دا نه چې نه دی خو مونږ به ځان ته د الله رسول را مخکې کړو مونږ به ځان ته نیکان صالحان را مخکې کړو مونږ به دې ته وګورو چې دا دنیا عارضي او فاني ده دنیا راله علما راله لاړل بزرګان راله لاړل انبیا راله لاړل خانان راله لاړل روغ راړل برزدوران شو او لاړل د دنیا ژوند دا مستقل ژوند نه دی دې نه به مونږ ټول ځو د مارونو دې کې مستقله زندګي د هېچا هم نشته او دا صدمه یقینا غټه صدمه ده زه په مدینه منوره کې ناست وم دا د یو 3 کاله مخکینی واقع ده یا 4 کاله نو یو مال هغه ملګري رالل یو سړی ډېر داسې جړل غریب چې سلګۍ والې نو زما د مردان دوستان دي ما له یې راوست پنجابي ما ته وي دې غریب ته اوس اطلاع شوه او اوښ یې مړ شو او خور یې مړه شوه او بچي یې مړه شو ما ورته وی څنګه وی اکسیډنټ وشو اوښې مې موټر چلاو خور مې مو سره ناسته وه او بچي مو سره و نو مې ټول مړه شو وی ټول مې کور کې څوک پاتې شو وی کور جرنده پاتې شو هر څه ختم دا خو د الله یو نظام دی زموږ وروڼو مونږ خلک وایو د اتفاقي دا کار وشو یاره که دې بجلی له نه وې ورغلې
دې پکې لګ نه ورغلی دې سړک ته نه وته دې سړک ته نه تل اکسیډنټ باندې راغلی د دوه کسو خلاصي کو پکې کدا نه وي شوی بچي وي دا ټول غلطي خبرې دي مونږ ته اتفاقیات ښکاري خو الله ته نظام دی هغه اتفاقی نشته ګوري نو موږ د اتفاقی ښکاري د الله خو یو خپل نظام روان دی د الله په ذات کې اتفاقیات نشته الله د ځمکه اسمان نو پیدا کائنات نو پیدا او دا فیصله کړې وه چې دغسې به ندی مجید صاحب له جینۍ ماشومه لور به ورکوم دا به یې دومره لویی او دقه چل به کېږي او دغه به یې د وفات ذریعه لکه یو زمیدار پټې وکري او بیا هغې ته کله ګوټ کوي کله ترې بوټي وباسي کله شاخ تراشي کوي نو ته به وایې لکه داسې قمقل سړی دی هغه بوټي ګوره لنډې بونډې که وخت شا تراشي ته وکړه ګوره هغه څه بوټي وباسي او څه پرېږدي نو تا ته به دا داسې ښکاري لکه زمیندار نه دا کار غلطه شو او د زمیندار په ذهن کې یو نظام پروت دی د هغه نظام لاندې روان دی دغه رنګې موږ ته اتفاقیات ښکاري خدای ته یو شی اتفاقي نه دی د الله مخکې یو نظام روان دی چا نه خدای پاک په مور ګېډه کې چا نه چې پیدا شي چا نه په ځوانۍ کې چا نه بوډاوالي کې چا نه په کور ایا دغه ورکو څه ورته وي تسلي ولا ورکو مخلوق خو چې کم ټایم راغی بخیري دعا ورته جمع وکړئ واقعي ډېره لویه ډېر لوی درد دی چې رب العالمین د آخرت خوشحالۍ د دې بچی نصیب کړي الله یې د مور او پلار دپاره د آخرت د ګټو ذریعه وګرځوي الله د دې على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته